یقینا چې امت یو ویلی بیا د یوې عظیمې هستۍ په وجې باندې غمجن څه او یتیم پاته څه الله پاک ته دو پړړیو باندې پټۍ وکي او الله پاک ته دو ته صبر جمیل ور نصیب کی. مخکې پیر ذوالفقار احمد صاحب و او هغې نه پس پیر عبدالرحیم نقشبندي رحمت الله علیه او تقریبا 15 ورځې په منځ نه وتلې چې سید مختار الدین شاه صاحب له دنیا نه رخصت څه او موږ یتیمان پرېښلو. نو دغه مفارقت دا همیشه د پاره موږ ته په زړه باندې راکړه. نو الله پاک مو د اخرت چې د سره ملاقات وکړي. یوه عظیمه هستی وه او دا داسې هستی دی چې د دو والا کمی به بیا تر قیامت ورځې پورې نسی پوره. مفتی سید مختار الدین شاه صاحب داسې یو عظیم سړی و چې تا به دته کتله دا فرق په دې نسلی کولای چې دا د معاشرې یو عظیم ترین مصلح ته که دا یو عام فرد ده. دوره زیاته تواضع او عاجزي په ده چې وه. دا به چې روان و هر وخت په د ذکر کاوه او په ذکر چې به چې کومه دی مشغول و او ډېره زیاته انکساري عاجزي باوجود د دې نه چې په عربو او عجمو چې بر صغیر پاک و هند چې او خصوصا په پښتنو چې د دې چې کوم قدرو عزت و او منزلت و د باوجود د خپل ټوله زندگی ډېره په عاجزي او تواضع سره تیر کړله. او ناظرین کرام تاسو کدی د انداز ته کتلی نو تا به دا ویله چې دا د قرآن او سنت یوه ډانچه روانه ده چې کوم احکامات په قرآن پاک چې دي او کوم سنت طریقې نبی اسلام نه مشتپات دي دا هوبهو دیغه ولا نقشه وه. ګویا چې تا به ویله چې دا چلتی پیرتی قرآن او سنت ته د د لباس د د خندا د د خبرې د د ناستای د ولاړای د لماستای د خوب د لمونځ هر شی د نبی اسلام سنت طریقې باندې و. داسې یو بختور او یو چې کومه دی عظیم انسان الله پاک د معاشرې ته ورکړی و او 24 غنټې به دا د اصلاح نفس او اصلاح معاشره باندې لګیا و چې څرنګه به زه د خپل نفس اصلاح کوم او څرنګه به زه د معاشرې اصلاح کوم. عزتمنو دل درنه هیڅوک خالي لاس نه دی تللی. که چا به دعاګانو مطالبه و دعاګانې بیا ورته غوښتلې، که چا به خپل جان اصلاح غوښتلی هغه اصلاح به یې کوله او داسې په نرمي سره داسې په خوږلت او داسې محبت سره چې سختي خوده چې نام قدرې نه و. لکه څرنګه چې د تبلیغي حضراتو کومه رویه ده کوم طریقه طرز ده چې مینه محبت سره خلک خپل جان تر ګډوي د هغه شاید طریقه وه و وجه دا وه چې دا د شیخ زکریا صاحب اخیرنی خلیفه و او له دنیا نه دای هم رخصت سه. نو چې څرنګه د شیخ زکریا صاحب لا د ده چې کوم پیروکار و تبلیغ واله د هغه چې کومه تواضع او د عاجزي انکساري وال انداز و هوبهو د خپل پیر او مرشد واله 100% انداز و او له مینې او خلوص له دې نه چې کومه دی دای ډک و. او عزتمنو باوجود د دې چې الله پاک څومره ټیټ مقام او مرتبه ورکړې وه، فخر تکبر او غرور جاه و جلال روب و دبدبه دا خو د پېژندله قدرې نه چې دا څه شی، بلکې تر دې پورې چې د ټول عمر کوشش دا او فیصله یې دا کړې وه چې زه به دا خپله پیري خپل خلافت پټ ساتم. خو دا 4 ورځې مخکې ما واورېدله له پیر عزیز الرحمن ازاروي صاحب نه دا هغه خواته ورغلی و د الیاس ګومن صاحب خواته. نو هغه سره ناسته ورته وایي چې د خپل فیصله دا کړې وه چې زه به دا خپل خلافت پټ ساتم. دومره زیاته عاجزي وه، داسې نه چې ما چې ریال ادګلاوری سي. خو پیر عزیز الرحمن ازاروي صاحب فرمایي چې 16 سال پورې د خپل خلافت پټ وساته. 14 کاله مخکې لا شیخ زکریا صاحب دته ورکړی و. نو ما وایي دوره زور په وکړو دوره خواستونه مینتونه مې په وکړل چې په د باندې مې مرکز جوړ کړ، جومات مې جوړ کړ، خانقاه مې په جوړه کړله او دوره غټه حلقه او دوره زیات خلک د په ذریعې سره الله پاک پر راست باندې راوستل او د نفوسو اصلاح یې وکړله. او خصوصا عزتمنو کالج او د یونیورسټیو ول هغه زڼکي چې شپه روز به دو موبایل سره لګیا او شپه روز به دونه غلطه کېدلې، هغه نوجوانان الله پاک داسې قبول کړه چې مخکې به یې ګردۍ شپه په موبایل تېروله، نن هغه نوجوانان ګردۍ شپه په الله یاد باندې قرآن پاک تلاوت او په وظایفو او په تلاوتو باندې تیری. دا ټول عزتمنو د دوال برکات وو. نو اخیر چې زه د چې کوم احباب دي، متعلقین دي، خلفای دي او مریدین دي، ټولو ته زه دا تعزیت کوم چې الله پاک تاسو ته صبر جمیل در نصیب کی او بهترین نعم البدل دی الله پاک تاسو ته در نصیب کی. د خوشحالي او د رضامندي به پدې چې تاسو موږ د په نقش قدم باندې لاړ شو. تاسو موږ ته چې د کوم اخلاق پرشي دي،
کوم تعلیمات ورته پرېښي دي چې هوبهو په هغه باندې تاسو مشتلګ وکړو نو په دې باندې به دی راضي کېږي او اخر چې د دې لپاره دا دعا کوو چې یا الله دته په آخرت چې چیک چیک مقامات ور نصیب کا دته جنت الفردوس جنت عدن ور نصیب کا او یا الله دته قبر فراخ کا دوره ورته فراخ کا چې چوره یا الله د نظر لګیږي تا حد نگاه پورې او یا الله ته ور ناراضي سا همیشه همیشه د پاره ور ناراضي سا او یا الله د چوره خلفا چې دي چوره مریدین متعلقین دي هغه ټول علم د پاره د اصلاح ذریعہ وګرځوا انا لله و انا الیه راجعون وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.